السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د واتساپ آنلاین بندولی سئ. یعنې که تاسو له یو چا سره میسجان کوئ، پر میسجان باندې لګیا یاستئ، هلته آنلاین لیکلی وي، دا به څرنګه تاسو بندولی سئ چې بیا تاسو له یو چا سره میسج کوئ او آنلاین نه وي لیکلی. نو ملګرو، د ویډیو تر شروع کېدو له مخکې که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راورسیږي. نو ویډیو در سره لایک کړئ، پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. او ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویې ګورو. نو ملګرو، دا د اوس ما دوه موبایل راواخیست، په دواړو کې زه واتساپ خلاصوم، یو کې یا بل ته میسج وکړم، تاسو به ووینئ چې آنلاین ښکاره کېږي او بیا یې موږ څرنګه بندوو. دا ګوره، اوس زه په یو موبایل کې هم آنلاین شولم، په بل کې هم آنلاین یم، دواړو کې آنلاین معلومیږي. اوس په دا یوه کې زه میسج وراسوم دا بل موبایل ته، دلته به تاسو ته معلوم میسج هم راځي چې دا دواړه موبایلونه چې دي دا ټن زه پر لګیا یم په دا دواړو موبایلو باندې. اوس زه آنلاین بندومه، نو دا به په کومه طریقه سره موږ بندوو. ملګرو، تر ټولو مخکې به تاسو برته لږ پر بیک باندې راسئ. دلته چې تاسو لږ پر بیک راسئ، سیټینګ ته به تاسو یې واره د واتساپ سیټینګ ته ولاړ سئ. اوس زه پر بیک باندې راځمه، دلته راغلئ پر دا درې ډاټه باندې به ملګرو بیا تاسو کلیک وکئ. دا کونج کې درې ډاټه دي، پر دا باندې به تاسو کلیک وکئ. لاندې سیټینګ لیکلی ده، پر دا سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکئ. سوري، زه غلط شوم، لاندې به پر سیټینګ باندې کلیک وکئ. سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، بیا به پر اکاونټ باندې کلیک وکئ. اول نمبر باندې لیکلی دی اکاونټ، پر د اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکئ. له اکاونټه څخه بعد ملګرو بیا به پر پرایویسي باندې تاسو کلیک وکئ. کله چې پر پرایویسي باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته اول لیکل دی لاست سین اینډ آنلاین، پر دا باندې به تاسو کلیک وکئ. پر دا چې کله تاسو کلیک وکړئ، اول لیکلی دی ملګرو لاست سین، یعنې چې څه وخت تاسو اخري میسج کتلی ده هغه ټایم تاسو ته چې ښکاره کېږي هغه به څوک ویني. ایوری ون وي مای کانټیکټ او مای کانټیکټ ایکسپرټ او نو باډي. ما نو باډي باندې نښان لګولی چې هېڅوک یې هم نه ویني چې ما اخري میسج څه وخت کتلی دی. نو دا ستاسو خپله مرضي ده چې پر هر یو باندې لګوئ. دا دویم یې لیکلي چې آنلاین به څوک ویني، ایوری ون باندې نښان دی ملګرو، تاسو یې ولګوئ، پر سیم از لاست سین باندې ولګوئ. پر دا باندې چې تاسو ولګوئ، نو دا هم پر نو باډي سو. نو ملګرو، اوس چې کله هم تاسې دغه میسج وکړئ چا سره، هغه به تاسو آنلاین نه ویني. اوس زه پر بیک باندې ځم، هلته ګوره په بل موبایل کې آنلاین ختم سو. نو دا رنګه تاسو د آنلاین چې دی دا بندولی سئ. اوس زه هغه ته میسج کوم، هلته میسج ځي، لیکن زه به آنلاین نه یمه، آنلاین به بالکل چې دی هغه بند وي. دا د اوس ما میسج واستله، هلته میسج هم لاړی، خو آنلاین نه یمه، په دې موبایل کې آنلاین نه معلومیږي. اوس زه بل میسج وراسوم، دا د بل میسج هلته ټایپینګ راځي، لیکن آنلاین څه دی هغه نه معلومیږي. دا رنګه ملګرو تاسو د خپل موبایل د واتساپ آنلاین بندولی سئ چې بیا څوک ستاسو میسج ګوري او دا نور معلومیږي چې ته څه وخت آنلاین سوی. نو ملګري، کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ او له ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم فایده ځینې واخلي. او چینل در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. نو ما ته راکړئ اجازت تر را روانې ویډیو پورې، نور مې پر خدای سپارم. د الله په امان.